ته ولې خفه یې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو یو نن درسره یو ډېر زیات د خفګان داستان شیر کول غواړم. تاسو خامخا ضروري د اخره پورې واورئ. ته ولې خفه یې؟ راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ترخې خاطرې وګوره او ویې ولوله. آیا ستا کومه لور طلاقه شوې ځکه خفه یې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لویانې په یو ځل باندې طلاقې شوي دي. آیا تاسو خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی یعنی وفات شوی دی؟ که داسې وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولادونه په خپل ژوند کې وفات شوي دي. یو میرمن فاطمه څخه دغه د ژوند نه وروستو تقریبا دغه د وفات نه بعد 6 میاشتې وروستو هغه وفات شوې ده. آیا تاسو چېرته ستاسو په بیبي باندې تور لګېدلی دی ځکه خفه یې؟ که داسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میرمن عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې د زنا تور ولګېده چې بیا د هغې صفایي الله په خپل په سورې نور کې بیان کړه. آیا تاسو په پور کې یاست غریبانان یئ؟ که داسې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده د یو یهودي ډال او د هغه زغره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قرض کې ګاڼه وه. آیا تاسو اقتصادي حالات دومره کمزوره شوی چې ورځ دوه مو په کور کې اور نه بلیږي د دې وجې خفه یې؟ که داسې وي نو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په کور کې څو میاشتې تېرې شوي دي چې اور پکې نه دی ولګېدلی. آیا تاسو د خپل مور او پلار څخه یو لاس ورکړی دی یعنی مور دی وفات شوي پلار دی وفات شوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه په کوچنیتوب کې د لاس ورکړي دي. یتیم رالوی شوی و 6 میاشتې کې مور هم وفات شوی وه پلار یې په سترګو هم نه لیدلی. آیا تاسو د خپل هیواد څخه چغران ایستلی شوي یاست خپل کلي نه شړلی شوی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم وشړله خپل کلي نه یې شړلی و. آیا تاسو د قتل هڅه چا کړې ده څوک هم وجني؟ که داسې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل هڅه یهودیانو کړې وه مشرکانو کړې وه. په کوڅو کې چې کله به تېرېده د پاسه پې خاورې ایرې اچولې. آیا تاسو کله محاصره شوي یاستئ په دې وجې نه خفه یئ؟ چېرته بندي شوي یئ بندیزونه در باندې لګېدلي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله خپل قوم په شعیب ابي طالب کې محاصره کړی و. آیا تاسو ګاونډیانو څخه چا تاسو ته زیان رسولی ګاونډیانو درته تکلیف در رسولی؟ که داسې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ښار اوسېدونکي دومره په تنګ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کلی پرېښوسته هجرت ته لاړی. آیا تاسو د چا لخوا توهین شوي یاستئ چا در باندې الزام لګولی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم هغه وکنځه په غاړه کې ورته د حیواناتو لري او کلمې واچولې. آیا چا درته دروغجن ویلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه قوم دروغجن ویلی و د خلکو په مخ کې ورته کذاب او اشیر شرارتي ویلی دی. آیا ستاسو غاښونه درد کېدلي؟ آیا ستاسو غاښونه چا مات کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 غاښونه مات شوي د قوم د لاسه د هغه غاښونه مات شوي. آیا تاسو په هغه څخه تورن یاستئ چې تاسو نه دي کړي؟ که داسې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحرا او سحر او جادو سره تورن شوی و خلکو پې سحر کړو جادو یې پې کړو خلکو هغه ته زهر اچولی و. آیا تاسو د الله تعالی په عبادت کې ستړي شوي یاستئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې د عبادت د لاسه پړسېدلې وي. لهذا ګران وروره او ګرانې خورې تاسو خفه کېږئ مه. په دین کې به دا تکالیف راځي د الله دین ومنه مخکې ورسوه او دې تکالیفو ته غاړه کېږده. آیا تاسو چې اور ته غورځولی شوي ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته غورځولی و؟ آیا تاسو ته خلکو رد بد ویلی دي؟ آیا تاسو ته چا الزام لګولی دی؟ تاسو وګورئ لوط علیه السلام ته خلکو ویل اخرجوکم من قریتکم انهم اناس یتطهرون دا د خپل کلي نه وباسئ. دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ بهترینې خبرې به انشاءالله تاسو ته شیر کېږي. والسلام.